برکت ډوډۍ شوله. اوس به دې مسه خلاص شو. خلاصه یې داسې نکاح سنت ده، د انبیاو سنت دی، د فتنو د فساد د ځوان د بچاوېدو طریقه چیز ده چې ځوان ته د فتنو د شرورو څخه د نن سبا زمانې دا ته راګرځې، دا په تبلیغو په دعوتو خالي نه راګرځي، خالي په تبلیغ کې واستوه. موږ خلک چې ځوان دي په تبلیغ کې تبلیغ کې نو هلته چیر دی د خالي برابري وینې تبلیغ کې به دی سم سي 2 ورځې بزرګې 3 ورځې بزرګې څلورم ورځ بیا بدلي اوري، بیا په ګریان کې ګرځي، بیا ملګري ورسره رالو. نو تا چې واده وکړې بیا تبلیغ ډېره فایده ورته کوي. پکار دی چې خلک څه وکړي، مشران د کشرانو د ودو انتظام وکړي. او بل دا دی نکاح به اسانه کوي. نبی علیه السلام یا په اسلام کې چې کوم دی هغه چې دی د نکاح د اسانوالي ترغیب مشترک کړل شوی دی چې نکاح یو ګرانوي مه، مهرونه کم کړي او په اسانه طریقه باندې کوي، دا رواجونه ختم کړي. په پوهېږ. او بل دغه شی کې ووایي چې څه وخت ولیمه کېږي د واده ډوډۍ کې، پکار وي چې په دغه ډوډۍ کې خالي مړو ته دعوت نه ورکول سي، د مړو سره سره مسکینانو ته دعوت ورکول سي. نو نبی اسلام تر ګردو بعد ډوډۍ هغه ده چې خالي مړو ته دعوت ورکوي.